چې حاجیان صاحبان هغوی دې د الله نوم واخلي او قرباني دې وکړي، په خپله دې ترنه هم خوري او بائس او فقیر له دې ترنه هم ورکوي، او بیا دې د هغې قربانۍ نه وروستو احرامونه خپل کلاو کړي، خپل سر دې وخرئ او خپل خیرې میرې د خپل وجود نه دا دې لرې کړي او طواف افاظه دا دې ورپسې چې کوم دی نو ګویا کې دا دې وکړي. نو الله فرمایي ذلک، دا حکم چې کوم دی نو ګویا کې د حرمت د حرم دا ثابت دی. ذلک د حرمت د حرم چې کوم دی نو ګویا کې دا یو ثابت حکم دی، دا خبره خو وشوله. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، او هغه څوک چې تعظیم وکړي د حرماتو د الله رب العالمین. حرمات دا چې کوم دی نو ګویا کې هي ما لا يحل انتهاكه، د کوم څیز سپکاوی چې حلال نه وي او جایز نه وي، او دا ډیر دی. دا چې کوم دی نو ګویا کې منا، مزدلفه، عرفات، صفا، مروه، دا ټول چې کوم دی نو ګویا کې دا په حرماتو کې راځي. نو فرمایي فهو، دا تعظیم خیر له عند ربه، دا ډیر بهتر دی د لپاره پنځ د رب د باندې. وحلت لكم الانعام، او حلال کړي شوي دي ستاسو د لپاره چارپایان. داسې شبهه په ذهن کې راتلله چې لا تقتلوا الصید وانتم حرم، تاسو چې کوم دی نو ګویا کې حرم کې د احرام په حالت کې ښکار به نه وژنئ، نه به مړ کوئ. شبهه راتلله لکه څرنګې چې د ښکار هغه حلال څاروی چې کوم دی نو ګویا کې د دې ښکاري دپاره د دې احرام والا دپاره ټیک نه دی، نو دقه رنګې دی چې په خپله چاړه باندې کوم حلال کی نو هغه به بیا ټیک نه وي. نو الله رب العالمین فرمایي نه، دا چې کوم دی نو ګویا کې دا جایز دی. اهلی او وحشي په هغې کې ډېر غټ فرق دی. هغه خو چې کوم دی نو ګویا کې د وحشي او چې کوم دی نو ګویا کې څیزونو ښکار کېږي، دا خو اهلي دي، تاسو کورونو کې ساتلي دي، د قربانۍ څاروي دي، دا تاسو ذبحه کوئ، دا تاسو دپاره حلال دي، دا جایز دي. نو فرمایي احلت لكم الانعام، حلال کړي شوي دي ستاسو دپاره دا چارپایان د ذبح نه وروستو. الا ما یتلا علیکم، مگر هغه انواع کم چې لوستلی کېږي په تاسو باندې، هغه مخکې چې کوم دی نو د هغې ذکر دا راغلی ده. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ دقه رنګ حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والنطيحة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. دا هغه ما یتلا علیکم کې راغلي دي. تاسو پوه شولې؟ دا به ورسره تاسو ولیکئ نو تاسو ته به لږ تشریح اسانه شي. نو فاجتنبوا الرجس من الاوثان، نو تاسو بس ډډه وکئ الرجس د هغې ګندګۍ نه، من الاوثان دا من د بیان دپاره دی. ګندګي څه شی ده؟ هغه چې کوم دی نو دقه بوتان دي، د دې بوتانو نه ځان په ډډه کوئ. واجتنبوا قول الزور، او په ډډه شئ تاسو د هغې وینا دروغ نه، د دروغو نه چې کوم دی نو ځان په ډډه کوئ. حنفاء لله غیر مشرکین به، حنفاء لله مخلصین لله، چې بالکل خالص شي الله رب العالمین ته، او غیر مشرکین به، او نه یې شرک کوونکي په الله سره. ومن یشرک بالله فکأنما خر من السماء، هغه څوک چې شرک وکړو په الله باندې، فکأنما خر من السماء، داسې شوه لکه چې خر من السماء سقط من السماء، لکه چې د اسمان نه راپرېوتی وي. اسمان نه چې څوک راپرېوځي نو څه امکان څه ګنجایش ته دی چې روغ به پاتې شي. کفر کم هلاکت دقه شانتې یقیني دی. نو فرمایي فتختفه الطیر، نو اوشو کوي دلره، نو چې مړ شي دی د مرګ نه وروستو د بیا څه دغه وي د دې لاش چې کوم دی نو ګویا کې چاته پته ونه لګي. ولې؟ فتختفه الطیر، اوشو کوي دلره مارغان، او تهوي به الريح في مكان سحيق، یا د خاورې شي ریزه ریزه شي سیلی پې راشي، نو او تهوي به الريح، نو باد کې دلره سشه هوا فی مکان سحیق، پاغی ځای لرې کې، بعید سحیق بعید، لرې ځای ته چې کوم دی نو د دغه باقیات او د دغه ذرات د جسم چې کوم دی نو هغه څه کي، هغه خواره واره ورتاو کی. ذالک الله رب العالمین فرمایي چې دا مذمت د شرک او عاقبت د کفر دا هم دقه شانتې دی، نو دا خبر هم دقه شانتې ده. ومن يعظم شعائر الله، او هغه څوک چې تعظیم وکړي د شعائرو د الله رب العالمین. شعائر هغه ته ویل کېږي
کوم سره چې الله رب العالمین هغه پیژندل کیږي. تاسو پوه شئ په خبره باندې. نو هر هغه سیز چې هغه سره هغه سبب د پیژندلو د چاوي د الله رب العالمین وی. نو فرمایو من يعظم شعائر الله، او هغه څوک چې تعظیم وکړي د شعائر د الله رب العالمین. شعائر نه په دې ځای کې مراد د قربانۍ ساروی دی چې د هغه ظاهري او باطینی دواړه قسم تعظیم دا پکار دی. ظاهري خدا چې خوراک سکاک ورله سړی خور کوي، او باطینی دا چې د هغه ذبح چې کم دینو دا د الله په نوم باندې وکي، او د ذبح نورست بیا د احکام د شریعت چې څومره دي د هغه په بابت کې هغه پوره کی. مستحقین ته چې کم دینو ګوای کې غو خدای ورته ور ورسي. نو فرمایو من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. نو دا تعظیم د شعائر الله دا د تقوا د زړونو نه دی، دا د انسان د زړه پرهیزګاری وي چې دې چې کم دینو ګوای کې د شعائر الله سکی دا غي احترام کوي. تاسو پوه شئ په خبره باندې. نو فرمایي لکم فیها منافع الى اجل مسمى، تاسو د پاره په دې سارو کې منافع فائدې دي الى اجل مسمى تر نیټه متعینه پورې. نو تاسو چې تر سو پورې دا مستقله هدیه مقرر کړی نوي چې دا هدیه ده، دا قربانی ده، او دا به زه د ځان سره حج لبوزما او الته بیا ذبح کوما. نږدې خلک خدا سي کولای شي کنه. مونږ او تاسو دې نه سروینو شو بوستره خو د نږدې خلک راوستي شي کنه د خپل کلونه. تاسو پوه شئ په خبره باندې. نو تر هغه وخت پورې کو تاسو د دینه پیس کین هم جایز دي، کو په دې سورلی کوي نو هم جایز دي، کو قلبه په کوي نو هم جایز دي، کو وختان ته نه چې کم دینو کټ کوي او ځان له لمسه جوړوي نو هم جایز دي. تاسو پوه شئ په خبره باندې. لکم فيها منافع الى اجل مسمى. نو فرمایي ثم محلها الى البيت العتيق. نو بیا د دې چې کم دینو ګوي کې رسول هغه کوم ځای ته دي چې کلم په نیت وکړو چې اوس خو به دا زما قرباني وي د حج، نو بیا د دې رسول چې کم دینو هغه بیت الله ته دي. تاسو پوه شئ په خبره باندې. محل موضع حلول الاجل للاضحيه. تاسو چې کم دینو ګوي کې د قرباني د ورځې چې هغه کوم ځای دی هغه ته بیا چې کم دینو ګوي کې د دې رسول دی په اصل کې. تاسو پوه شئ په خبره باندې. یعنی د دې اصل کار هغه بیا رستو د ذبح ځای ته په هغه وخت متعین باندې هغه باندې رسول دی. او بیت الله شریف ته عتیق ویلې شوی دی. عتیق دا چې کم دینو ګویا کې الله رب العالمین د کافرانو د غلبین آزاد کړی دی، او د بیت الله د حفاظت ذمہ داری الله په خپل اغستې ده. تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه. نو د دې وجنه چې کم دینو ګویا کې دته بیت عتیق ویلې شوی دی. شاباس ښه. نو فرمایي ولکم فیها ولکل امه جعلنا منسکا. دا قربانی دا یوازې اے مسلمانانو پتا سو باندې نه ده، اے حاجیانو دا یوازې پتا سو باندې نه ده. لکل امه جعلنا منسکا، د هر یو امت د پاره مونږ ګرځولې ده یو قربانی. امام مجاهد فرمایي منسک نه مراد څه شه ده؟ قربانی. نو هر یو امت کې چې کم دینه ګوي کې د قربانی دا ټیک د طریقې مختلفې وي، خو کم از کم نفس دا حکم د هر امت ته الله رب العالمین کړی دی. یا منسک، امام قتاده فرمایي منسک نه مراد مناسک د حج دي. لكل امه جعلنا منسكا، دا مونږ د هر یو امت لپاره چې کم دینو ګوي کې دا حج دا مورله مقرر کړو. دا غي د حج طریقې به بدل وي، خو نفس تصور د حج دا چې کم دینو ګوي کې دا په هر یو امت کې الله فرمایي. او بعض علما فرمایي منسک نه مراد دلته مطلق عبادت دي. الله فرمایي چې هر یو امت لپاره چې کم دینو ما د عبادت مخصوص طریقې دا به چې کم دینو ګوي کې دغه کړی دي. نو لكل امت نه مراد جماعت مؤمنه ده. لكل جماعت مؤمنه سلفت قبلكم جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. دې د پاره چې دی واخلی نوم د الله رب العالمین علی ما په هغه سارو باندې رزقهم چې ورکړی دی ورته الله رب العالمین اعطاهم من بهیمه الانعام. دا چار پایانو د سارونه چې د الله نوم په واخلی ښا. نو فالهکم اله واحد فله اسلموا. معبود برحق تاسو یک یو دی پس خالص د لپاره اطاعت وکي. وبشر المخبتين او تاسو زیره ورکي المخبتين الخاشعين. اغه خلقتا مخبت دا چې کم دینو ګوي کې د خبت نه دی. خبت دا چې کم دینو ګوي کې ارض مطمئنه ته ویل کیږي، جوور ازمکه ته لاندې ازمکه ته ویل کیږي. نو مخبت هم چاته ویل کیږي؟ عاجزی کوونکی ته ویل کیږي. څوک چې کم دینو ګوي کې چې هغه د ځان چې کم دینو ګوي کې بالکل خاوري کړي وي،
मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दा द कामयाबी राज दे कि इंसान जान खाउरी की तस पोषले पे खबर है इंसान जान से की खाउरी की तस पोषले पे खबर बांधे कहना नो आजिजी दा अल्लाह रब्बुल आलमीन त ढेर ज्यादा ख्वाह दन फरमाई बशिरिल मुखबितीन जमा हबीबा आजिजी कौन को तज़ीर वर्का الذين اذا ذكر الله دا اغه خلق د جهر کلا الله رب العالمین یاد کړل شي وجلت قلوبهم او یریږي زړه د دوی والصابرین علی ما اصابهم او دا عاجزی کون کې سوق دي دوی صبر کون کې ها په هغه تکلیفونو باندې چې دوی ترسیدلی وي والمقیم الصلاه او دا قائمون کې دي منځونو لرا ومما رزقناهم ينفقون او دا هغه مال چې موږ ورکړی وي دي ته دوی خرج کوي والبدن جعلناها لكم من شعائر الله والبدن بدن جمع د بدنتون دا مد بدنتون دا بدنا دا چې کم دینه ګویا کې د اوخانونا او د غواګانونا دا غینه چې کم دینه ګویا کې د قربانۍ د پاره چې کم متعین شوی ساروی وی ښا نو فرمایي جعلنا لكم من شعائر الله من ګرځولې دې د پاره تاسو ګرځولې دې لرا تاسو د پاره من شعائر الله د شعائر الله نه نو تاسو چې کله دا وینئ نو تاسو ته قرباني را یاد شي او چې قرباني درته را یاد شي نو تاسو ته د الله حکم را یاد شي نو بعضی سيزونه داسې وي چې په هغې سره الله را یادېږي د دې وجې نه ورته شعائر الله ویل کېږي لکم فیها خیر ستاسو دپاره په دې کې فایده ده د دنیا او د آخرت د دواړو فاذکروا اسم الله علیها نو یادوئ نوم د الله رب العالمین په دې باندې صواف په داسې حال کې صواف جمع د صافن ده ای قائمتن تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه نو صوافن ایدیهن وارجلهن دا چې کم دینه ګویا کې د دوی مخ ته او شاته خپې عام طور دا اوخ چې څوک الالی کنه نو دا یو وخت په ورله مخ ته چې کم دینه ګویا کې سکی دا ورله اوتړي او دا باقی درې واړه خپې چې کم دینه سوي دا ولاړی وي او په ولاړه باندې په دقه شان چې کم دینه ګویا کې سکی هغه چاړه پیرا کاږي نو فرمایي فذكر اسم الله علیها صوافن په حال کون د دقه چې کم دینه بدن کې د دقه قربانو کې چې دا ولاړ وي عموما د دینه چې کم دینه چونکه اهل عرب او خان علالول او دا غي ذبح په ولاړه باندې کېږي د دې وجه نه فرمایي فاذا وجبت جنوبها نو پس هر کله چې دا ورتاو شي وجبت جنوبها چې ورتاو شي جنوبها هغه اړخونه د دوی معنا دا چې کله دا په ډډه باندې ښکته ورتاو شي ځمکې لور اورسي سقطت جنوبها او د دینه چې کم دینه ګویا کې وینه وبهیږي او دا مړشي او تاسو ته نه غوښه چې کم دینو ټوکړي ټوکړي کوي نفقلوا منها نخري بیا د دین او اطعم القانع والمعتر نو بیا خوروي القانع په صابر باندې هغه غریب چې هغه سوال نه کوي په کور ناس دی خو تعالی خدای سترګې درکړي دي نو دې ته انتظار مکو چې زما ورله بسړی راځي نو الو بترنه د قربانې دا غوښه ورکوم هغه غریب له کور ته ور اولېګا اطعم القانع هغه کس چې هغه چې کم دینو صابر دی تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه تحسبهم شاباس لا يسالون الناس الحافا چې هغه د خلقو نه چې کم دینو ګویا کې سوال نه کوي بس په خپل کور باندې ځان لناسته خو تعالی الله سره سترګې درکړي دي نو اطعم القانع والمعتر معتر په معنا د سائل سره او سوالګری لم ورکو خیر دی سوالګری هم مرټا كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها الله فرمایي كذلك سخرناها دا ساروی مونږ تاسو ته مسخر کړي دي نو ګوره څومره چې کم دی نو ګویا کې مضبوطه او پهلوانه میخوي او تاسو یې ښه د وځي ښکلې را وپرځوئ هسې کو دا خپل زور شروع کړي نو د چا هغه پلار به یې راټینګ کله کله چې پکې چې کم دی نو ګویا کې هغه خپل زور شروع کړي خپل زور ښکاره کړي او الله یې د انسانانو د ید تسخیر نه وباسي لیدلې مې نه دي روح کلی ورپسې شاته منډې وخي څوک یې راجه کولی شي اخر کې په ټوپک باندې وولي دا خپې خپې ولې وولي چې کمزوري شي او راتاو شي پوه شولې په خبره باندې کنه نو خپو باندې وشتل د کمزوري کول لپاره خیر دی سر باندې وشتل نه دی پکار تاسو پوه شولې په خبره باندې کنه ځکه چې په سر باندې چې په ګولۍ باندې کوم سروي ولګي او بیا وروسته د ذبح نه کو نو د بعض فقها رائے دا ده چې دا په زکات استراری کې چې کم دی نو ګویا کې نه دی داخل نو لہذا دا ذبح کافی نه دا مردار شو د بعض فقها او د بعض علما رائے دا ده حضرت مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه باغی کې دی الرمي بالبندقه دا به چرته ان شاء الله دا ځان له فقهي مسله ده چې هغه د دې تشبیه ورکی د رمي بالنار سره د اور په شعله باندې یو سروي وویشتلو او هغه چې کم دی نو ګویا کې وینې تر نشورو شوله
او هغه نوینه وبیدله نو دا په زکات استراری کې راځي. نو مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه او د بعض علما کرام رائے دا و چې په ټوپک باندې وشتلې شوی ښکار یا ساروی کو د دې د علالولو مقدر ته ملاو نشوله او وینه ترنه بيدلې و نو دا په زکات استراری کې راځي. بسم الله چې دی په ویلي د گزار په وخت کې نو بس دا کافی دی، دا حلال دی، دا جایز دی. تاسو پوه شئ په خبره باندې. خو محل نظر د یو مسله ده د فقهاو ترمنځ روانه ده. نو الله فرمایي دا ما تاسو ته مسخر کړی دي، کو او ترې ده نو دا او بیا تاسو راټینګ کړئ نشئ راټینګولې. فرمایي کذالک سخرناها لكم لعلكم تشکرون لن ينال الله لحومها نرسیږي الله رب العالمین ته غوښه د دې سارو. الله فرمایي زه د سارو په غوښه سکوم قربانی چې مې پتا سو فرض کړی ده نو ما ته خود دې څه غوښه نه را رسیږي ولا دماؤها او نوینه د دې. حدیث مبارک کې راځي د قربانی په ورځ باندې الله رب العالمین ته د ساروی د وینې د تویول نه لوی محبوب عمل بل نشته دی. بعضی خلک سوي یاره دا دومره ساروی چې په حلالوي نه یو شړی ته به د غوښه ضرورت نه وي نو دله په جامې واخله. سپوږشلې په خبره باندې کنه دا د شریعت مطهره چې کوم دینو د احکام سره مذاق دی. ګورئ هغه په خپل ځای باندې الله د صدقات په شکل کې لګ کړی دي، د زکات په شکل کې لګ کړی دي، د فطرانه په شکل کې لګ الله هغه احکام کړی دي. خو دا غي خپل چې کوم دینو اهمیت دی د خپل ولا دماؤها. نو حدیث مبارک کې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې د قربانی په شا باندې څومره ویختان ولاړ وي الله رب العالمین د هغه ویختانو په مقدار باندې د قربانی کوونکو ګناهونه معاف کوي. تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه. خو الله ته د دې نه دا وینه رسیږي نور ته دا غوښه رسیږي ولکن يناله التقوى منکم لیکن رسیږي الله رب العالمین ته تقوا تاسو. ان الله لا ينظر الى صوركم حدیث مبارک کې راځي الله تاسو شکلونو ته نه ګوري ولا اموالکم او نستاسو مالونو ته ګوري ولکن ينظر الى اعمالکم وقلوبکم. لیکن الله رب العالمین تاسو اعمال تاسو جنونو ته ګوري. نو دی آیت کریمه کې الله دی قربانی کوونکی ته یو خبره خي چې زړه دی خالص کا، نیت دی خالص کا. ته د دغه وینې تو یو ولو د قربانی د کولو صرف او صرف یو نیت وکړه چې الله رانا راضي شي. شاباش نو فرمایي ولکن يناله التقوى منکم لیکن رسیږي دغه الله ته تقوا تاسو نه. كذلك سخرها لكم د قرنګي مسخر کړل دی الله رب العالمین دې سارو لره تاسو ته لتكبروا الله على ما هداكم چې تاسو تکبیر وایي په هغه سبانه هداكم چې الله رب العالمین تاسو ته کوم لار برابر کړی دا. یعنی په شرعي او په مسنونه طریقه باندې تاسو د دې ذبح وکړي او بسم الله الله اکبر په وایي په دې سارو باندې. وبشر المحسنين او زیر ورک زما حبیب هغه محسنین ته احسان کوونکو ته. ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور. بشک الله رب العالمین مدافعت کوي د مؤمنانو نه. الله رب العالمین با د مؤمنانو نه په خپل مدافعت کوي یعنی د کفارو د تکلیفونو نه دا غینه به بچ کوي. الله رب العالمین نه خوخي هر یو خوان لرا مبالغه د خائن د غاباز خوان فی امانته د الله په امانت کې چې کوم دینو ډیر خیانتګر الله نه خوخي او کفور او ناشکر لرا. اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. دا آیتونه چې کوم دینو گویا کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله هجرت وکړو نو حضرت ابوبکر صدیق شاته د مکه ته او قتل او ویل اخرجوا نبیهم دی خپل پیغمبر د خپل کلی نه او باسلو. نو بیا او فرمایل دا خلق بخامخه هلاکیږي. الله د آیاتونو نازل کړل اذن للذین یقاتلون اجازه کړی شوی د هغه خلق ته چې دا غي سره جنگ کولې کیږي او قتال ور سره کولې کیږي. هغه صحابه چې دې کافرانو په تر اوسه پورې ادیب ور سره جنگونه کول هغه ته ما د صبر چې کم نه گویا کې فعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره دغه حکم نو ورته کړو چې د جهاد د حکم پورې صبر کوي. نو فرمایي بانهم ظلموا په سبب د دې سره چې د دې سره ظلم کړی شوی دی. نو د ظلم خلاف چې کم نه گویا کې الله رب العالمین مشروعیت د جهاد ورکو. د کفر خلاف نه د چا خلاف د ظلم خلاف. تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه. نو چې کله په مسلمانانو باندې ظلم شروع شو نو بیا الله رب العالمین فرمایي چې کافرم دی او حربیم شو اوس ور سره چې کم نه گویا کې جنگ کوا قتال ور سره کوا. وان الله على نصرهم بشک الله رب العالمین په مدد د مؤمنانو باندې لقدیر خامخا قادر دی. یریږي دینه چې مونږ لګیو مونږ سره وسایل کم دي. تاسو پوه شئ په خبره باندې. نو حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمت الله علیه
چې کله د مولانا رشید احمد گنگوهی صاحب رحمت الله علیه سره په مشوره کې ناس په 1857 کې او مشوره کېدل په دې خبره باندې چې د فرنګي خلاف جهاد وکړو نکو چا په رائے ورکړل یاره تر اوسه پورې مونږ خو تحریک مجاهدین او چلو د سید صاحب په شکل کې هغه ناکام شو مونږ چې کم نه د میسور غزا دا مو وبیلله نو مونږ ډیر کم یو مونږ سره وسایلم کم دي تاسو پوه شئ په خبره باندې نو مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمت الله علیه کم عمر دی فاسدو مونږ د اصحاب بدر نو کم یو 313 نه یو مونږ د دې فرنګي خلاف چې کم دینو جهاد دا مونږ نشو کولای جذبه ورکړه نو فیصله وشوله په مشوره کې چې بس یو فیصله کن معرکه چې کم دینو د فرنګي خلاف دا مونږ خامخا کوو الله رب العالمین فرمایي وسایل باندې به نظر نه ساتي مؤمن دې چې کم دینو کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بروسا مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی دې ته نه ګوري چې ما سره کوم وسله دا کوم نه دا سلور درش د نیټو ملکونه راغلو افغانستان ته د دنیا جدید ترین ټیکنالوژي ور سره او طالبانو هغه زاړه کلاشن کوپونه سنبال کړو مجاهدینو هغه ورپسې راواخستل او بسم الله الله اکبر به وي دا اوس چې کم دینو د دې فلسطین په جهاد کې یو اسرائیلی چې کم دینو د دغه د سی ای ای د موساد یو سابقه چیف دی هغه انټرویو ورکوله وې د میر کافا ټانک چې کوم مونږ جوړ کړی دی $7 مليون په دې باندې خرچه راغلی ده په دې باندې د دنیا هر قسم ټانک شکن میزایل مونږ کتلې دی دې باندې اثر نه کوي دې کې دومره دفاعي نظام مونږ ورچولې دی او دا مجاهدین چې کله مونږ باندې راوچت شي او په دې ساده آر پی جی 7 باندې زمونږ د میر کافا ټانک ولي پته لګي چې دا کمال په دې چې کم دینو په دې آر پی جی 7 کې نه دی په دې راکټ لانچر په دې راکټ کې نه دی دوی ور سره یو کلمه د الله اکبر وای او د هغه الله اکبر د وجنه زمونږ غ میر کافا ټانک چې کم دینو هغه ریزر شي الله اکبر تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه نو الله فرمایي چې زه چې کم دینو ان الله علی نصرهم لقدیر تاسو نه کو نظام او خو زوي باقي زه پوښاو دوی پوښا نو بیا هغه د موساد چې کم دینو هغه سابق انټيليجنس چیف وای معلومیږي دا چې رب موسی او هارون زمونږ نه خفه دي او هغه چې کم دینو د محمد صلی الله علیه وسلم د امت ملګری دی ټول دنیا 198 ملکونه د دنیا د موږ سره ولاړ دي یا خاموشه یا په کلاو ښکارا یو چې کم دینو د دوی سره ملګری نشته دی نه خاموشي سره ملګری شته دی او نه په کلاو ور سره ملګری شته او دا غي باوجود موږ د دې د لاس شکست خورو روزانه نو الله رب العالمین فرمای ان الله علی نصرهم لقدیر دا مؤمنانو ته ډیر لوی تسلی ده ان الله علی نصرهم لقدیر سبحان الله نو فرمای الذين اخرجوا من ديارهم بغیر حق دا اغه مظلومان دي چې دی وباسل شي ویلي د کورونو خپلونه بغیر حق فنا حق باندې الا ان يقولوا ربنا الله مگر صرف د دې خاطره چې دی ویل دی رب زمونږ الله دی بس صرف دقه د دې چې کم دینو دقه جرم دین وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد بس دین چې کم دینو دا د ډیر لوی جرم دی ډیر لوی ګناه ده تاسو پوه شئ په خبره باندې نو فرمایي ولولا دفع الله الناس کو چرته نه دفع کول د الله خلق لرا بعضهم ببعض بعض لرا په بعض نور باندې الله فرمایي کو موسی علیه السلام باندې جهاد نه فرض کړي نو د خپل عبادت خانو تحفظ به نه وکړي ځکه په جهاد کې تاسو د خپل دین تحفظ پروت دی تاسو د عبادت خانو تحفظ پروت دی تاسو جهاد وکړئ نو مسجد اقصی به محفوظ پاتې شي چې جهاد نه کوئ په مسجد اقصی کې به يهوديان په پلیتو خو باندې د قشانتي ګرځي تاسو جهاد وکړئ نو مسجد حرام هم چې کم دی نو محفوظ پاتې شي او مسجد نبوي به محفوظ پاتې شي او کو مسجد اقصی مو د لاس نه لاړ شو نو دا د دې خبره علامه ده چې روان وخت کې یو جمعه هم چې کم دینو دا محفوظ نشي پاتې کېدل چې قبله اول محفوظ پاتې نشو نو الله فرمایي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض نكثر تنوي دفع کول الله رب العالمین د جانب نه د خلقو بعض لره په بعض نور باندې لهدمت صوامع نو نړۍ د شوی بو صوامع صومعا دا چې کم دینو ګویا کې د صومعا دا د نصاراو چې کوم نه ګویا کې دا غي عبادت خانه ته ویل کیږي موږ تاسو ورته چرچ وایو ګرجاګر ورته وایي کلیسا ورته وایي ها تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه او فرمایي شاباس نو د نصاراو چې څومره
هغه خلوت خانی دي چې لګاونه دي او وبيع بيع دا چې کم دینو ګویا کې جمع د بیعتن بیعا دام د عیسایانو عبادت خانه ته ویل کیږي او بیا علما فرمایي چې صومعه د دې چې کم دینو ګویا کې د اعتکاف یا د چلی ځای ته ویل کیږي کوم ځایونو کې چې بدی رهبانيت کو او عام خلکو چې په کلو خارونو کې په کوم عبادت خانو کې خپل عبادت کو هغه ته بیع ویل کیږي بیعا نو چرچونه او وصلوات صلوات جمع د صلوت معنا د چا سر راځي په معنا چې کم دینو ګویا کې د يهوديانو عبادت خانه کنيسه ورته هم ویل کیږي نن سبا ورته سیناګاګ وای ورته وای سیناګاګ تاسو په شله په خبره باندې د يهوديانو عبادت خانه د هندوانو عبادت خانه ته مندر وای د سکانو عبادت خانه ته ګوردواره وای د شیعاګانو عبادت خانه ته امام بارګاه وای د قادیانیانو عبادت خانه ته مرزاړه وای تاسو په شله په خبره باندې نو دا الله فرمایي چې په جهاد کې ما دا برکت کې خودلې ده چې خپل عبادت خانه به کم از کم محفوظ کوي خپل مذهب به محفوظ کوي وبيع وصلوات ومساجد او مساجد نو چې عیسایانو کوم وخت کې جهاد پاغي باندې داغي دین حق وو نو داغي د جهاد په بدل کې بداغي عبادت خانه محفوظ کېدلې موسی عليه السلام چې خپل امت ورتوي اذهب انت وربك فقاتل انها هنا قاعدون نو ګوره د هغې په جهاد کې د هغې د عبادت خانو تحفظ مسلمانانو ستاسو په جهاد کې ستاسو عبادت خانو تحفظ دی دا یوه ترجمه او دویمه ترجمه دا ای مؤمنانو جهاد کوئ اسلامي ریاست به قایم کوئ په اسلامي ریاست کې به د نورو مذهبونو والو عبادت خانې هم محفوظ وي ځکه اسلامي ریاست کې هر چاته امن او تحفظ حاصل دی هر چاته امن او تحفظ حاصل دی دې کې به هندو په خپل بتخانه کې چې کوم دی خپل عبادت په دې کې به سکھ په خپل ګوردواره کې خپل عبادت کې اسلامي ریاست داوي تاسو دې خبره هم نه رسېدلې دې خبره تاسو ورسېدلې نو زموږ جج صاحب قاضي فایزي صاحب اول ورځ یو پروګرام کې تقریر کوم هغې کې ویلي دي چې آئین اسلام آئین قرآن او انساني حقوق نو بیا په خپله وي دا ټاپک مې ځکه ورکړی دی په دې ټاپک کې مې آئین مخکې کړی دی قرآن مې وروستو کړی دی ځکه چې آئین پاکستان کې د هر مذهب منونکو ته تحفظ حاصل دی یا بوتله ته چا چیف جسټس جوړ کړی قرآن کې د هر مذهب چې کوم دی نو ګویا کې منونکو ته هغې ته تحفظ دا ورته حاصل دی تا په قرآن اعتراض وکړو چې آئین کامل دی او قرآن ناقص دی انا لله و انا الیه راجعون آئین خود انسانانو چې کوم دی نو ګویا کې د هغې مرتب کرده دی او قرآن دا کلام الهی دی نو ستا دا مطلب دی چې په آئین پاکستان کې جمله حقوق د ټولو مذهبونو محفوظ دي او په قرآن کې نه دي نو قرآن ته د نقص نسبت کې داسې خلک زموږ د پاکستان چیف جسټس چې کوم دی نه جوړېږي دا د قیامت عالمي دا پوه شولې په خبره باندې الله فرمایي ښه جهاد کې اسلامي حکومت کې په هغې کې به چې کوم دی نو ګویا کې څه کېږي د ټولو مذهبونو والو عبادت خانې به څه شي دا به محفوظې پاتې شي او که جهاد نه وي نو بیا یوازې دا نه چې د مسلمان جماعت به ورانېږي الله اقلیتو ته وایي چې کو اسلامي حکومت نه وي نو تاسو به محفوظ نه وي ځکه اسلامي حکومت کې د ټولو نه وړاندې د امن خبره راځي او امن دا د نفس انسان دپاره د مؤمن دپاره نه دی ګورې چا دپاره شاباس نو فرمایي ښه لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا چې ذکر کېږي په دې کې اسم الله نوم د الله رب العالمین کثیرا ډېر دې نه دا معلومه شوله عبادتګاهونو کې اصل کار د الله ذکر دی اصل کار به څه دی د الله ذکر دی د الله یاد دی د قرآن حلقې دي د دین مدرسې دي د تبلیغ چې کوم دی نو ګویا کې د دعوت او د تبلیغ محنت دی مساجد په دې باندې آبادول پکار دي او چې کله په دې باندې آباد نه وي نو مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى زما یو ملګري شریک درس دی دغه غالبا چې کنه دوی ما خوب لیدلی دی خوب کې وایم چې زمونږ د جومات دا د پاس نه اساسي او د دې چت دا ټوکړې لاندې راته راځي نو ما ورته ویل د دې تعبیر هغه دا دی خلق هغوی چې کوم دی نو ګویا کې د مسجدونو کې د عبادت نه
هغه چې کوم نه وایي کې لري شوی دي ځکه مولیان ورته فتوی ورکوي تراویح مه کوئ نو خلق عبادت له نه راځي او دا د قیامت علامه ده چې مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى ظاهره باندې به جوماتونه ډېر ښکلي ښکلي ټایرې به پکې ډېرې لګېدلي ښه کارپېټ به یې پکې او ښه چې کوم دی نو زیبایش به یې پکې خو جوړېدونکي چې کوم دی نو ګویا کې سترګې به پکې نه وي د تهجد نه به محرومه وي د دعاګانو نه به محرومه وي د ذکر اذکار او د علم د حلقو نه به محرومه وي بس دا د جوماتونو ورانېدل دي نو دا ستاسو د خوب تعبیر دا دی ستاسو د محلې دا خلق دي چې کوم دی نو په عبادت کې رغبت نه لري دې وجه نه په هغې باندې چې کوم دی نو ګویا کې دا محنت پکار دی نو فرمایي ښه ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز او خامخا به الله مدد کوي لينصرن الله لام د تاکید نون ثقيله د څه شي د تاکید تاسو په خبره باندې پوهیږئ الله رب العالمین خامخا به مدد کوما چې دا چا مدد کوغواړي ان الله لقوي عزيز الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه اوس د جهاد په نتیجه کې څه راځي د جهاد په نتیجه کې به غلبه د دین راځي الله فرمایي الذين داخل امكنناهم في الارض قدرت طاقت او قدرت ورکړم دي په ځمکه کې او دوی غالب شي او حکومت د دوی لاس ته راشي د دوی کار بسې د اسلامي حکومت کار بسې اقاموا الصلاه نمبر 1 اقامت الصلاه نظام برایج کی تاسو پوښتنه په خبره باندې واتوا الزکات او دویم نګورا بدني عبادت واتوا الزکات او مالی عبادت دا ټول په ټول دا نظام برایج کی خان د زکات نظام برایج شي نو د سټیټ ته طرف نه با زکات چې کوم نه راخستل کیږي تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم او چاته ورکول کیږي غریبانو غریب ته د خپل کور په درشل باندې سره راځي وظیفه به ورته راځي گزاره الاونس به ورته راځي تاسو پوښتنه په خبره باندې نو دته به چې کوم نه د خپل کور په درشل باندې د حق ملاويږي نو اسلام وایي چې دا حق دی ولا ورکو اوس د دې باوجود کو دې چې په مال لاس کوچته او غلط نه کوي اوس نه لاس کاټه نو اول د عبادت نظام دویم معاشي نظام د ریاست اسلامی لمبه کار نه دي چې د عدالتي نظام قائم کی معاشي نظام به په جبر باندې مبني وي ظلم برابر وي سود وي او د دوی د غل نه لاس کټ نه دلته د خلکو ذهن د اسلامي نظام نه یو خاکه ورچول شوی په ذهن کې دی چې بس لاس په کټ کولی او دوی به وهلیو او دا درزه رب په کې تاسو پوښتنه د اسلامي نظام نه وي دا ستاسو ذهن ته چې کوم دی نو ګویا کې د اسلامي نظام صرف د عدالت یو نقشه ورچول شوی ده د دې نه مخکې د اسلامي نظام لپاره الله ډېر لوی مبادی جوړ کړی دي نمبر 1 نظام عبادات بقائم کې خلکو کې بخشیت د الله پیدا کې نمبر 2 ظاهري اسباب د عبادت ورته توله کې نو ګوره غریب دی واده نشي کولای نو حکومت ورله د خپل خزانه نه چې کوم دی نو د واده تنظیم کوي نو کو د دې باوجود دی بیا هم د چا په عفت او په عصمت لاسو چې یو زنا کوي شریعت وی اوس ور سزا ورکړه کو نکاح نشته ده نو سزا یې کم را کو نکاح نشته ده او بیا هم دا کار کوي نو بیا یې په کانو باندې وواله نو نظام معیشت ورله قائم کا آتا الزکات جامع چې کوم دی نو ګویا کې دا یو پیکیج ورکړي معاشره لا چې دلته غریب دا غنه چې کوم دی نو زکات اخلي او مالدار دا غنه زکات اخلي او غریب مستحق هغه ته په کور باندې چې کوم دی نو ګویا کې مدد فراهم کې نو چې دا غي باوجود دی راولګېدل او چاته په لار کې ډاکې ته کې ناستلو نو د حرابې سزا شریعت وی اوس جاری کا تاسو پوښتنه په خبره باندې کا دا څنګه چې بس دلته اعلان شو شیخ محمد صاحب دی الله او اسلامي نظام نافذ شو اسلامي نظام سره ویګاړې په روډ باندې بخي طرف بوځي نو څنګه په عادت نو هغه په یو طرف نه روانو دی بوله ما خبره غرب کو شو دی بوله وته د دې طرف کار په جوړ شو په اسلامي نظام باندې تاسو غاړي وګورئ سره څنګه ورته سبحان الله اسلام هو اسلامي نظام په ډېر لوی جامع چې کوم دی هغه یې کیسه دی خلق عليه ويجينا فرمای واتوا الزکات وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر ولله عاقبه الامور شعراس فرمای وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود او دوی تکذیب کیستا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا تسلید نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه فقد كذبت قبلهم قوم نوح وكذبت قبلهم قوم نوح دا تانیس ته تکذیب د کذبت ولې راغلی دا قوم چې کوم نه وایي چې دا مؤنث سماعي دي تاسو وایي دي ښا ودي خان بابا دی الله وګورئ ودي خان په جنت
कराची की ورث तकरीर को ना तकरीर के वे हमारा कौम ऐसा है हमारा कौम ऐसा चावल तवी सेवा वे कौम मुअन्नस थे मतलब तो ये पता लगा कि कौम मुअन्नस थे लेकिन हमारा कौम फिर भी मुज़क्कर है तो बहुत सारे खबर बात नहीं करा तो पक्का ना और दो कुछ ऐसी ही क्या तस्वीर जो वाला जोड़ा का कौम जी कमने ना मुअन्नस इस्माइल के अरबी को उर्दू क्यों बोलेगा ना मुअन्नस थे फरमाई كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مدين وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية اهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها دا آيات مخکې تیر شوی دی تاسو په بسط او تفصیل سره دې ترجمه ولیدل دا وذکر معطلة الله فرمایي هغه کویان ورله شړ کړل معطلة شړ کویان نو چې آبادی ختم شي د کوینه د عبور او وصل کې پاتې شي تاسو نه تاسو نه پاتې کیږي نو چې نه پاتې کیږي نن ورته ګټ ورته شوی سبا ورته خط ورته شوی بل ورځ دیوال ورته شوی بل ورځ لټول کوی شړ کندر د شانته پاتې شوی تاسو پوښتنه الله فرمایي دا کندر نما کوی چې کوم دي کنه دا اثرات دي کنه د خلق پاتې شوی دی او ما هلاک کړی دي نو ذکر معطله وقصر مشيد او اغه محل مشيد عالي لولو عالي محلات نن سبا دا چې کوم دی نو دغه راوځي کنه وي په پلان کې چې کندرات راوځي دا په تخبای کې راوځي دي او دا په پلان کې چې دا په ډینګي کې تاسو پوښتنه زموږ د یو پټه پاره کې ځاړه کندرات ډیر زیات دي نو مونږه کنستلو نو کله کله په کې د مصالحاني دومره دی ګټه دا په کې وروته ته حیران شو چې خدای پاک په هغه زمانه کې او دا تقریبا باغې چې کومه پیسې مونږ مونډلې وي نو دا هغه پته چې مونږ وکړل نو هغه تقریبا د عیسی علیه السلام د زمانه د حکمران دا چې کوم نه پیسې تاسو څه خبره باندې کړه یعنی کم از کم 2000 سال مخکې چې کوم حکمرانان تیر شي د هغه وخت موږ ته ماهرین ته خو درې کنه نو الله فرمایي چې دا زاړه کندرات چې دي کنه دا انجوای کوي ما دا د سیر او د تفریح مقامات نه دي چې تاسو ځئ او انت چې کوم دی نو انت دغه پکې کوي د الله نافرمانیانې کوي دا د عبرت ځایونه دي دین عبرت حاصل کوي افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها آيات اهل مکه نه دي ګرځېدلي پس مکه کې چکرې مکرې نه لګي چرته فتكون لهم قلوب جديدة لپاره زړونه يعقلون بها او اذان يسمعون بها زړونه نشته چې سمج کوي چې دلته څوک پاتې او اذان يسمعون بها او غوږونه نشته يسمعون بها اخبار الامم الماضيه چې دی باغی باندې سوتي د تیرو امتونو هغه کیسې په واوري فإنها لا تعمل أبصار الله فرمایي سترګې خو نه ړندېږي ولكن تعمل قلوب التي في الصدور په حقیقت کې ړندېږي هغه زړونه کوم چې په سینو کې دننه دي ويستعجلونك بالعذاب پته ولګېدل چې زړه هم محل د هدایت دی د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې هغه وایي زړه محل د هدایت او ضلالت دی نو هغه وخت کې جدید ساينس دا وی چې زړه کې د سوچ او د بچار ماده نشته دی ها تاسو پوښتنه په خبره باندې کنه زړه کې د سوچ او د بچار ماده نشته دی نن سبا چې کوم د کارډیالوجي ماهرین دي د زړونو ماهرین دي هغه وایي په دې زړه کې الله یو خانه پیدا کړی دا او هغه خانه انسان ته هغه چې کوم دی د بصارت په ځای باندې بصیرت خایي تاسو پوښتنه خبره باندې نو حدیث کې نبی علیه الصلاه والسلام ویلو اذا صلحت صلح الجسد كله تبلیغ کې ولېګا زړه بدل واپس چرشه ټیک ټاک وي ان شاء الله العزيز کړه ولا ارسل بدل شي ها صلح الجسد كله د امام اعظم د قول تایید هغه چې کوم دی نو وایي چې څومره وخت بعد شو تاسو په خاطر نشته د امام اعظم د قول تایید دا تقریبا چې کوم دی نو سوار له 100 کاله بعد شو ځکه سن 80 هجری کې امام اعظم پیدا و حساب کې کوي تاسو دا 1400 شو دی 45 دی کنه نو دا سلويخ کاله کم تقریبا سوار له 100 کاله بعد دا چې کوم دی نو وایي چې د امام اعظم د قول تایید دا جدید ساينس کو خان چې په ځل کې هم الله رب العالمین ماده او صلاحیت د سوچ او د بچار ورچولې د زلالت او د گمراهۍ چې کوم نه وایي مرکز دا زلو هم دی او دماغ هم دی فرمایي ولکن تعمل قلوب التي في الصدور لیکن لندې کې هغه زونه کوم چې په سینو کې دنه نه دي دې د امام اعظم د قول تایید کیږي او جدید ساينس په اوس چې کوم نه وایي چې ورته رسیدلو ها
1400 سال بعد په جدید ساينس ورسېدلو ويستعجلونك بالعذاب او دین په تلوار سره غوښتنه کوي ستانه اے حبیبا دا عذاب ولن يخلف الله وعده وان يوما عند ربك او بشک یو ورځ پنځ طرف ستابانه دا ورځ د اخرت کا الف سنه په شان د زرو کالو وي مما تعدون ده هغه چې کوم تاسو شمارئ تاسو د دنیا د شمار مطابق په آخرت دا ورځ دا چې کوم دنو د زرو کالو برابر وي نو بل ځکه الله رب العالمین فرمایي چې ان یوما عند كان مقداره 50000 سنه نو ما ته وګورئ بعض خلکو باندې دا ورځ ډېر لنډ وي دا سړی پورې خبره ده چې بچا باندې ټینشن ډېر وي په دې باندې بیا د وخت هم ډېر تیریږي تاسو پوه شئ او چې د ټینشن نه وي کنه دې ما زړه پوه شئ نه د دې له خلکو زړه پوه شئ نه ما او چې د مریشان څوک راشي یلا په مړه مونږ باندې وو یو کال را باندې روغ چې کوم نه لاس کال تیر شو ته چې پرون ته لوي په ما تیر شي په ما باندې تیر شي په تا باندې تیر شي ته ما قام قد مزي ګر مې وړې ته مور دا لاس کې نه خوري فرمای وکای من قريه امليت لها ثمر ذكرنا موت مغلط ورکړې وهي ظالمه او حال دا چې دغه کلی ظالم دي ظالمه اهلها وسرتا سيات ساتي ثم اخذتها الي المسير قلوا يا حبيبي يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين فالذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الله رب العالمين فرمائي چې ما نه دی را لېږلی مخکې څوک رسول یا نبی الا اذا تمنا مگر په هغه وخت کې تمنا چې کله به هغه لوستل کولو تمني دلته په معنا د قرائت سره دی د الله کتاب به لوستلو القى الشیطان في امنیته نو ورته وهلو به شیطان في امنیته في قراءته نو شیطان برابر دنګل د قرائت په دوران کې تاسو پوه شئ په خبره باندې او د خلکو په ذهنونو کې به مختلف شکوک او شبهات ورواچول یاره دا کتاب به د الله یې کوي او د الله دی نو په دې کې خدای دا خبره داسې شوې ده نو د خلکو ذهنونه به په هغې باندې مشوش کړل نو فینسخ الله ما یلقي الشیطان نو محو وکړل الله رب العالمین هغه اعتراضات کوم چې به ورته وکړي وو شیطان ثم یحکم الله آیاته بیا به مضبوط کړل الله رب العالمین هغه آیاتونه خپل د هغې د شکوک و شبهات به یې زایله کړل والله علیم حکیم لیجعل ما یلقي الشیطان فتنة نو دا شیطان به د مؤمن په زړه کې دا تشویش ولې ورچو الله فرمایي دا ولې دا د دې لپاره چې زه وګورم چې دا سړی د شیطان په دې چې کوم دی نو امتحان کې د شیطان له طرف نه چې د ده په دې زړه کې کوم خبره ور واچولی شوله په دې یقین ساتي او که نه دا ما چې کوم د اعتراضاتو ازاله وکړله زما په دې خبره یقین ساتي تاسو پوه شئ په خبره باندې الله فرمایي لیجعل ما یلقي الشیطان دې لپاره چې وګرځي الله رب العالمین هغه چې غورځولی وو شیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض دا الله امتحان وګرځي د هغه خلکو لپاره چې د هغې په زړونو کې مرض د نفاق مرض النفاق والقاسیة قلوبهم او هغه خلک چې سخت دي زړونه د دوی نو د دې زړونه سخت دي د شیطان په دې شک باندې او په دې اعتراض یقین شته دی او چې الله ورته د قطع او د یقین هغه جواب ورکړی دی نو په هغې باندې اعتماد نشته دی نو القاسیة قلوبهم زړونه سخت دي فرمایي وان الظالمین لفی شقاق بعید وليعلم الذين اوتوا العلم او دې لپاره چې وپېژني هغه خلک چې هغې ته علم ورکړلی شوی دی انه الحق من ربک چې دا قرآن کریم حق دی د جانبه د رب ستانه فیؤمنوا به دې ایمان راوړي په دې باندې فتخبت له قلوبهم نو مطمئن شي او عاجز شي له دې قرآن ته قلوبهم زړونه د دوی تخبت اخبار تاسو ویلي دي که نه خبر چا ته ویلي کېږي خبر چې کومنیانو وایي کې الارض المطمئنه ته ویلي کېږي معنا دا چې عاجز شي او جد شي له دغه وحي او دغه قرآن ته قلوبهم زړونه د دوی وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم وبشك الله رب العالمین رهنمایي کوونکی د مؤمنانو ته هغه نیغې لارې ته ولا یزال الذين كفروا في مرية منه او همیشه دي دا کافران په شک کې د دې قرآن نه حتی تر دې پورې تأتيهم الساعة بغتة چې راشي دوی ته قیامت ناڅاپه او یأتيهم العذاب یوم عقیم او یأتيهم عذاب یوم عقیم او یا راشي دوی ته عذاب د هغې ورځې عقیم چې هغه به شنډه وي دا ورځ به چې کوم دی نو ګویا کې دا به شنډه وي دې ته یوم العقیم ویل کېږي ځکه
دا د ډیرو خلکو لپاره څه خیر او څه فایده نه راوړي. نو مثال دې سره لکه شان نوا په کور کې ساتل چې بوجي پتاوي فایده درته هیڅ نه وي. الملک یومئذ لله، بادشاہي په دغه ورځ باندې الله رب العالمین لپاره يحكم بينهم فیصله وکړي الله. ومن كافر او مؤمن کې فالذین آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. چا چې د الله په لار کې هجرت کړی دی دوی شهیدان شوي دي یا دوی په خپل مرګ مړه شوي دي. الله فرمایي ليرزقنهم الله رزقا حسنا، رزق ورکړي الله رب العالمین دي دا رزق حسن جنت. الله ورته څه ورکړي؟ ارواحهم في حواسر طيور خضر. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د شهیدانو روحونه دا د شنو مارغانو په ججورو کې وي او تسرح بها حيث تشاء، او چې کوم ځای ته غواړي بس الله رب العالمین هغه ځای ته رسوي او چې څه خوري هغه الله رب العالمین ورکړي. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله تقتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. او ما ته وګورئ دلته دوه خبرې راغلي، ثم قتلوا او ماتوا، صرف مقصود د الله بلار کې وتلی بیا کو د دشمن د لاس مړ شو نو هم شهید یې او په خپل مرګ باندې وفات شو نو هم صحیح هم شهید یې. مقصود د الله بلار کې وتلی نو کو په خپل مرګ مړ شو نو هم شهید یې او ماتو. او کو د دشمن د لاس چې کوم دی نو وایي یو خبره صرف دا کو د دشمن د لاس مړ شوې نو دنیوي او اخروی دواړو اعتبارات سره ته شهید یې. دنیا په اعتبار سره بدل کپڑے نه وباسي او طالب غسل چې کوم دی نو وایي کې ندر کوي. بعض امامان وی د جنازې ضرورت یې نشته دی ځکه دا خدای بخلی دی. خو شوې په خبره باندې که مونږ تاسو خو دلته چې ودرېږو نو هر چا ته خدای بخلی وایي. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نو بعضې خلک پکې سورن سنګ ته خدای بخلی وی خدای بخلی سورن سنګ آن جهاني. نو اوس نور خو چې کوم دی نو علم د الله سره دی، خو ظاهري طور چې کوم دی نو هغه چې په کوم دین باندې وفات و هغه اسلام نه و. تاسو پوه شئ په خبره باندې نه خدای بخل دا چې کوم دی نو وایي کې دا هر چا باره کې دا لفظ استعمالول باندې دي پکاره. شهید چې کوم دی نو وایي کې دا خدای بخلی دی. حدیث مبارک کې راځي د وینو لمبۍ قطرې چې دا ځمکې ته رسېدلي نه وي الله ورته ټول په ټوله ګناهونه معاف کړي. حقوق العباد ورته صرف نه معاف کېږي الا الدین. حقوق العباد الله چاته نه معاف کړي. تاسو پوه شئ په خبره باندې نو ليرزقنهم الله رزقا حسنا. دې معلومه دا شوله کوم خلک چې د تبلیغ لپاره لاړ شي د طلب العلم لپاره لاړ شي تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه یا په کلي علاقه باندې د بچو د هغې کفالت نشي کولی او د هغې لپاره نفقه ګټي دا هم ضرورت شرعیه دی. دا څه دی؟ دا هم ضرورت شرعیه دی. په دې مقصد باندې لاړ شي په نیک مقصد او په نیک خیال باندې تللی وي کېدای شي الله رب العالمین هغوی ته هم چې کوم دی وایي چې د شهادت اخروي دا مرتبه دا ورته نصیب کړي. فرمایي وان الله لهو خیر الرازقین ليدخلنهم خامخا داخل کې الله رب العالمین دوی لرا مدخلا يرضونه داسې ځای ته داسې جنت ته چې دوی ورته خوشحاله وي. وان الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ذلك الذي قصصنا عليك امر ثابت حق. دا تاسو چې موږ کومې قصې وکړلې دا چې کوم دی نو ګویا کې دا ثابت او حق امر دی. ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. او هغه څوک عاقب چې سزا یې ورکړله بمثل ما عوقب به په مثل د هغې سره چې دته کوم تکلیف وررسولی شوی و. یو سړي قصاص واخیستل د اسلامي حکومت په واسطه باندې ثم بغي عليه او بیا د هغې قصاص اخیستلو نه په ده باندې ظلم وشو او هغه سړي راولګېدلو او یې چې ښه تا خو حکومت ته زموږ نشاندهي وکړله اوس به ته زموږ نه خلاص شي او بیا یې په ده باندې چې کوم دی نو ګویا کې څه تکلیف دا یې پې تېر کړو نو لینصرنه الله. الله فرمایي تا به خدای داسې نه پرېږدي ځکه ته مظلومه یې نو خامخا مدد به کوي الله رب العالمین د ده سره. ان الله لعفو غفور ذلك بان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وان الله سميع بصير ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير. الم تر ان الله انزل من السماء ماء آیتان دې دې اے حبیبا بشک الله رب العالمین راکوزی کړی دي من السماء دبرنا ماء ابو نو فتصبح الارض مخضرا نو ګرځېدلې د ځمکه په هغې باندې شنه شوې
ان الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الارض ان الله لهو الغني الحميد الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بامره ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه او مثل الله رب العالمين اسماء لرا ان تقع على الارض الا تقع على الارض جدا تلك كمان راغري نوزيها الا باذنه ها داسمنا رخا چې اسمانونه چې کوم نه خلق او التئام نه قبلي څنګه چې دا فلسفه قدیمه او چې کوم نه وایي کې دا فکر دی تاسو وایي منطق کې وایي اوس په میوزیک ختم شوی دا هدایت الحکمت ختم شوی دی سلام ختم شوی دی نو اوس په تل کې چې چا وایي کو باندې چا باندې وایي خو د قدیم فلسفه او سوچ داو چې اسمانونه خلق او التئام نه قبلي نو لہذا دا بدره وزيګو نه بشليږي تاسو پوښتنه خبره باندې الله فرمایي ولې نکېږي ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه یورس بداسي شي چې الله بدارا وګرځي دا به الله را ورنکي دا به الله قشني اذا السماء انفطرت ان الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي احياكم الله رب العالمين اغزاد چې تاسو ژوند کړی في بطون امهاتكم ثم يميتكم بیا به الله مړکی تاسو عند انقضاء اجالکم چې کله تاسو د مرګ نیټه را ورسیږي او ثم يحييكم او بیا به تاسو را ژوندۍ کې د قیامت په ورځ باندې ان الانسان لکفور بشک انسان دا ډیر زیات ناشکر دی کل امه جعلنا منسكا هر یو امت لپاره موږ ګرځولې دی یو عبادت یا یو شریعت هم ناسکوه چې دی عبادت کوونکي هم ناسکوه هم عاملو به دی عمل کوونکي دی په هغه باندې په هغه عبادت باندې څه کوونکي دی هغه باندې عمل کوونکي دي فلا ينازعنك في الامر نو خامخا دا کافران دي جګړهونه کې ستا سره په امر باغ حکم باغ معاملې د ذبیحې کې دی بچ کم نه وګوي کې دا وی چې عجیب خبره ده چې الله کوم سیس مړ کې نو تاسو نه خوري وای دا مردار دی او چې تاسو په خپل چاړه حلال کې او ساتل نه وباسه نو وای دا حلال دا څه قسم عقلي اعتراضات هغه وخت به هم اوی کول چې خدای ووجلو نو هغه نه خوري او چې تا ووجلو نو هغه خوري نو الله کدا دومره د یو افتوب سوال دی کله کله د یو سیز د مرګ سبب مونږ ته نه معلوم مونږ وایو دا الله مړ کو او کله کله دا غي سبب چې کوم دی نو مونږ ته معلوم دی نو دا بیا الله مړ کړی دی تاسو په خبره نه رسیدلې موت د الله د طرف نه دی اسباب کله کله طبيعي شي او کله کله کسبي شي نو ما ته وګورئ اوس دا انسان کو په طبيعي مرګ باندې مړ شو نو خون یې په جانشته دی خو په کسبي مرګ باندې چا مړ کو نو مړ کړي خو بیا هم چا دی الله دی خو سبب ولدا کاکا جوړ شوی دی تماچه ورته نشي دا نو شریعت وی د سبب سزا ورکړه اوس کو دی وی یا بس الله ته مقرر ونه ما دا یو کو هغه مړ شو نو بس خدای بوله لیکلی و خدای ورله لیکلی و خو ستا په دې ګولې کې ورله لیکلی و نو سبب یې ته جوړ شوی تاسو پوښتنه په خبره باندې کنه نو د دې وجه نه فرمایي ها فلا ينازعنك في الامر نو دا کافران د مکی د تاسو سره جګړه نه کوي په معاملې د ذبیحې کې ودعو الى ربك او ته رابلا دوی رب خپل طرف ته انك لعلى هدى مستقيم وان جادلوك فقل او کو بیان در سره چې کوم نه اختلاف کوي جګړه در سره کوي وای ورته الله اعلم بما تعملون الله ډیر عالم دی تاسو په اعمال باندې الله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كنتم فيه تختلفون الم تر ان الله يعلم ما في السماوات والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لا ويعبدون من دون الله وبعبادته على ود الله ما دا اغبطانو لم ينزل به سلطانا چې نه دی را کوز کړی الله باغې باندې څه دلیل واضح وما ليس لهم به علم او د هغه څیزونو چې دوی ته په خپل علم نشته دی وما للظالمین من نصير نه به وي د دې ظالمانو دپاره سوګندان کوونکی وي لا تتلى عليهم آیاتنا بینات او هر کله چې لوستل کېږي په دې باندې آیاتونه زموږ واضح تعریف فی وجوه الذین کفروا نو ویني برته په مخونو د کافرانو کې المنکر الانکار د دې په دې مخونو باندې د څه انکار دی چې یو څه ته یو خبره وکړي کنه او دې نه مې نو سړي ته د فیس سټرکچر نه معلوم شي تاسو پوښتنه د دې مخ نه چې کوم نه وایي چې سړي ته اندازه کیږي او مخونو باندې پیژندل دا خو چې کوم نه وایي چې اوس دومره عام شو چې کله دا موبایل دلته فیس کوډ ورکي لکه زما دا موبایل له نو چې دې تر څو پورې زما د مخ ته نه کتل دې نه کولای نو د دې مخ پیژندل او د مخ نه د آثار پیژندلو تاسو پوښتنه په خبره باندې اوس خدای الله رب العالمین ډیر عام کړل نو الله فرمایي د دې د مخ نه پتا ته اندازه لګي
چې دوی ستاسو خبره مني نه تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر الانكار نو فرمایي یکادون یستون بالذین یتلون علیهم آیاتنا قریبا یستون چې دوی حمله وکړي بالذین یتلون علیهم آیاتنا په هغه قاریان او حافظانو باندې چې څوک لولي په دې باندې آیاتونه زمونږه دومره ورته غوسه شي دا به سره چې په دې باندې چې کوم دی نو سکی په دې باندې چې کوم دی نو راټوپ کوي دومره ورته غوسه شي او کله کله دا راټوپ کول دا د فرد محبت ته وځي ها نو په دې مردان کې یو شاعر دی هغه څه نوم دی اسراء مایا ها هغه یو ځای کې نات وایي او لا الله حبيبا ايوه سره خوشي او بده مرغوب باندې ولا الله حبيب لا دا څنګه په خبره باندې کنه اکلا کړه دا څوک چې په دې ذکر کې دا ډېر ټوپونه وي دا دې کنه ها نو په ډېر وخت کې راشي نو په خپل پیر سره په باندې باندې خوشاله په خبره باندې کنه نو دا کله کله په فرد محبت کې دي او کله کله په فرد عداوت کې دي چې ډېر زیاته دښمني وشو ما خبر باندې کنه او نو فرمایي یکادون یستون بالذین یتلون علیهم آیاتنا سطوا چاته ویل کی دا حمله ته ویل کی ښه وشو ما خبر باندې نو فرمایي یکادون یستون قریبا د چې دا کافران دی حمله وکي بالذین یتلون علیهم آیاتنا فآغ قاریان باندې څوک چې آیاتونه ولولي قل هو ای حبیب افانبئکم بشر من ذلکم النار آیا زه خبر درکوم تاسو ته بشر من ذلکم فشر دغه د دینهم زیات د دینهم ډیر بدتر سیس درته او خیمه النار اور دې دا خو د دنیا حسد د جستاسو په ژوند کې بلیږي دا صرف تاسو په ژوند بلیږي د دین وروسته یو بل ور روان دی په تاسو باندې او هغه تاسو په ټول جسم باندې بلیږي نو د دې حافظانو د دې عالمانو سره حسد دا الله رب العالمین د زړو کافرانو نه خبرو دی نه تاسو پوه شئ په خبره باندې د دې مدرسو سره نفرت او جیره بس نو ډیر باندې بد لګي دا پټکی مټکی نو دا مدرسې را باندې ډیر زیاتې بد لګي نو تاسو په ابل رضیو عیسائی چې کوم دی نو دا ساينسدان مسلمان شوی دی نو هغه انټرویو ته نه اخستله نو تاسو ته نه کوي و چې تکله مسلمان شوی نه نو پتا باندې به د مسلمانانو کم عمل ډیر بد لګیدو نو اور ته چې په دې مدرسو کې مې د دستاربندۍ په دې سوشل میډیا لیدې چې دا نوی کچ کچ ماشومان دا فارغيږي او دی ورنه پټکی تړي نو هغه وخت کې مې په دې ذهن باندې دا ډېر بوج کېدل او ډېر بد برابر لګېدل یو پوس در باندې سخه لګي یو پوس چې کله د امت دا ماشومان تنکي بچی نه ما چې قران کریم زده کړی په غاړه کې ورله هار ورچی او حفظ دستاربندي او سره باندې دا ډېر زیات خلګي لا بس الله نظام د تقسیم دی ها نو فرمایي وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا ايها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له اي خلقو د مکه ضرب مثل یو مثال بیان کړی شوی دی فاستمعوا له توجه سره واورئ ان الذين تدعون من دون الله بشك اغلو تان چې تاسو راغلي علاوه د الله نه نه يخلقوا ذبابا هرگز دی نشي پیدا کولای ذبابا یو مچ لرا ولو اجتمعوا له اگر کو دا ټول خدایان راجم شي داغي د پیدا کولو لپاره ولو اجتمعوا له اي لخلقه وان يسلبهم الذباب شيئا او مچ پیدا کول خلالو خبره ده الله فرمایي وي کو د دې بوتانو نه مچ یو شی اوچت کی نو لا يستنقذوه منه نو دې نشي را خلاصولې د غسیس د دقیق اوچتون کینا تاسو ته ما کیسه کړو کنه په دې ملیشا کې د چینیان چې کوم دینو د خپل بوتانو ته التا کله ته مړی کیږي کله ورته پي کیږي او زموږ د بایګان د شپې په تیارې کې لاړ شي هغه مړی ته نو کوي په پس وس کی تاسو په دې باندې دیو نه ته باندې نه مت نه شاه راس فرمایي الله فرمایي چې دا بوتان په کوم نه چې مشکل یو شی اوچت کی هغه ته نه نشي را خلاصول لا يستنكروا منهم ضعف الطالب والمطلوب نو ضعف الطالب والمطلوب نو ډېر کمزور دی دا عابد او المطلوب دا معبود دا عابد او معبود دواړه سدي دا ډېر زیات چې کوم نه کوي کمزوري دي تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه نو یو درې ملګری هغه په کمره کې راځي کېدل الوای په خط ولا او کې یو دلا نو خپل مس کې یو سره خبره کوله چې لکه ودکیږي نو چې چا خسته خپل خو کولیدو نو هغه په بیان او د هغه نو وروسته په انعام کې دا الوا په هغه باندې پرو نو چې سحر را پاسه د اوس کې نهسته یو دوی ته وایي تاسو خو دې له او سوي ته کتلې نو په خو کې ډېر لري واشنگټن ته لاړم او لندن ته لاړم او د دې سفر نو مطلب دا چې ما دا خو په دې ټول نه پیټري ابل ملګری ورته
وته وسوایا دا دریم نمبر شروع شاو ته یاره ما خو دغه خو نور د اسمان ته خطرې اسمان کې ډېر لږ دمه دا مطلب دا و چې دا دا دریم ته وته وسوایا یاره وې زه بیګا په وخت کې راځم شوم تاسو بیا په واشنگټن کې بل اسمان ته کله چې دا مکه خبره راغلو تاسو ورته مطلب د چینیانو د بوتانو سره هم دغه کیسه کېږي چې سهار راشي نو هغوی دا ګمان کړی چې یاره بس زما په خیال باندې بیګا صاحبانو مڼې خوړلي دي کړي او هغه چې کوم دی پاکستاني بایګان مړې وړلې په پېږي کې راځي سپېری تاسو ورته په خبره باندې فرمایي ما قدر الله حق قدره ندین ما قدر الله ندین قدر ندی کړی د الله رب العالمین څنګه چې داغه د شان سره مناسب او ما عظم الله دې تعظیم د الله رب العالمین ندی کړی څنګه چې داغه د شان سره مناسب ان الله لقوي عزیز الله يستفي من الملائكه رسلا ومن الناس الله رب العالمین ورکی د فرشتونا استاذ لرا ومن الناس ولخلقنهم الله په انسانانو کې هم خپل رسول را لېږي او په فرشتو کې هم خپل رسول را لېږي انبیاء الله په فرشتو کې نه را لېږي رسول را لېږي رسول را لېږي رسول په معنا د پیغام رسان تاسو په شوله خبره باندې هغه پیغام رسونکي الله باندې چې کوم نه وایي کې را لېږي ان الله سميع بصير يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم الله رب العالمین عالم دی په هغه سبانه چې وړاندې د دین دی او وروسته د دین دی وړاندې د دین امور د آخرت وروسته د دین امور چې کوم نه نشي د دنیا و الى الله ترجع الامور يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون امام شافعي سے و امام احمد بن حنبل سے وایي چې په دې آیت کریمه باندې سجده شته امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه فرمایي چې په دې آیت کریمه باندې سجده نشته ځکه دغه رکوع او سجده سجده د دواړه چې کوم نه غوي کې دواړه شریک ذکر شوی دي او دا چې وسجدي ورکعي دا چې کوم ځایونه کې چې کوم نه غوي کې راشي دا غینا دا چې کوم نه غوي کې سجده صلاتیت نه مراد وي او سجده منفرده نه وي مراد فرمایي وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده جهاد کوي في الله فالله کې یعنی في دين الله في سبيل الله دا الله بلا کې جهاد کوي حق جهاده څنګه چې د جهاد حق دی ما عبدناک حق عبادتک د جهاد چې څنګه حق دی حق شان دي چې کوم دی نو کوي کې جهاد کوي هو چې تبارک دک الله رب العالمین ولکړی تاسو وما جعل علیکم فی الدین من حرج او نه دې ګرځولې پتا سو باندې په دین کې من حرج ستنګي دین کې هر طرف ته چې کوم دی خوشالي ده هم د دنیا هم د آخرت ملت ابيکم ابراهیم نو دا منسوب دی الزموا ملت ابيکم ابراهیم اتبعوا ملت ابيکم ابراهیم نو دا مفعول به شي د پاره چې کوم نه غوي کې د یو امر مقدر نو اتبعوا ملت ابراهیم واتبعوا ملت ابراهیم مخکې چې کوم نه د دې نزول په قران کریم کې شته د تفسیر القران بالقران یا دا منسوب دی بنزع الخافضه د دې کملت ابيکم ابراهیم دا تاسو د دین دا داسې دی لکه د ابراهیم علیه السلام د دین په شان دی لکه څنګه چې دا د دین السموحه الحنیفیه البيضاء هغه چې کوم نه غوي کې یو روم او یو خالص او یو خیسته دین وو د شان تاسو د هو سماکم المسلمین د الله رب العالمین نوم درکړی تاسو ته المسلمین د مسلمانانو الله در باندې د مسلمان نوم کې خدای د مسلمان نوم در خپل لري تاسو پوښتنه په خبره باندې نو فرمایي من قبل وفي هذا مخکې د قران کریم نه او په دې قران کې د دین مخکې تاسو ته لقب درکړو اعزاز او دې کې تاسو ته درکړل لیکون الرسول شهیدا علیکم د دې لپاره چې نبی علیه الصلاه والسلام گواه په تاسو باندې وتكونوا شهداء على الناس او تاسو شهیدان او گواهان په خلق باندې نبی علیه الصلاه والسلام چې کوم نه وایي کې د دې وجنا خپل امت ته د تبلیغ په اختتام کې فرمایلو الا هل بلغت تاسو ته ما د الله دین در رسولې دې سکه کو تاریخ په پکې نه کړې صحابه ټول به یک आवाज چې کوم نه وایي کې وی او تا چې کوم نه د الله دین مونږ تر رسولې دا گواهی شوه نبی علیه الصلاه والسلام چې کوم نه په دې امت باندې شي ليكون الرسول شهيدا عليكم نبی علیه الصلاه والسلام په گواه شي پتا سو باندې په تبلیغ د رسالت سره چې تاسو ته کوم نه هغه خپل خبره در رسولې ده وتكونوا شهداء على الناس او تاسو بیا گواهان شي په سابقو امتونو باندې
تاسو په هغه باندې گواهی وکړئ چې او سابقه امتونو ته چې څومره کتابونه راغلي نو نبی عليه السلام دا غي تصدیق کولو دا غي تکذیب نه کولو ها فاقیموا الصلاه واتوا الزکات قائم کړه منځل راور کوي زکات واعتصموا بالله او منقول کله کې کوي په الله باندې یعنی دا الله په دین باندې واعتصموا بحبل الله جميعا هو مولاكم دق الله رب العالمین مدد کوونکی تاسو دې فنعم المولى سبه ترین مددگار دی ونعم النصير او سبه ترین مدد کوونکی دی صدق الله العظيم صدق رسوله والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلوچستان में मुसबाज मौजूद है मुसलसल की दर्स ऑनलाइन अभी बंद दरखास्त कर रहे हैं और से बीमार अल्लाह तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वाले को सेहत नसीब कर अल्लाह दर तलबा और तालिबात को कुरान पाक सही फहम और इल्म नसीब कर खुदाया तो कुरान द तालिबान सर چې الله رسول باندې کړی چې د خپل رحمت په ساده او کرامت او د خپل فرشتو باندې ذکر کوي او د قران د درس او اختتام کې د عام موقع اعلان کوي الله رب العالمین دا ټول نعمتونه د حاضرین درس ته نصیب کا وصلی الله تعالی علیه